تپوس کړی دی په روژه کې چې کله په سړي غسل واجب شي، احتلام وشي، په دې وخت کې غسل به څنګه کوي؟ روژه کې که چېرته په سړي باندې احتلام راشي یا غسل پې واجب شي، نو په دې حالت کې په ټول وجود باندې د اوبه واچوي، خوله کې د اوبه واچي چې څنګه په اودس کې مونږ اچو، نو غړغړۍ به هم نه کوي، پوزه کې به هم اوبه نه راکاږي. او بیا چې چېرته روژې ماتې وشو، نو بهتره طریقه دا ده چې بیا د پوزه کې هم اوبه راکاږي او غړغړۍ دې مو کړي. خلک جګړې کوي، وي د تراویح وي، نفل دی وي، که کې او که نه کې د دې څه حکم دی. عام خلک هم په دې کې انختی دي. زما محترمو، زمونږ اصل مقصد دا دی چې مونږ الله رضا کو، او پته نشته الله مونږ نه په کم عمل باندې راضي کیږي. تراویح اصل کې سنت مؤکده دي، بغیر د عذر نه چې سړی پرېږدي نو دا ګناهګاریږي، دا سړی په دې کې ګناه کې شامل دی. سنت مؤکده داسې دي چې د خلفای راشدینو د دور نه دا یو سلسله را روانه وه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په دور کې صحابه به بیل بیل ځای کې ولاړ، هغوی به تراویح کولې. نو عمر صاحب را جمع که دا یو تدریج ورکه. نو په دې وخت کې مور عایشه رضی الله تعالی عنها چې کومې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره تراویح کړي دي 3 شپې، نو مور عایشه رضی الله تعالی عنها په هغې باندې څه اعتراض ونه کو. جمله صحابو په دې باندې هغې اتفاق وکړو چې هغه شانتې دا تراویح را روانې وي، د عمر صاحب عمل ته یو صحابي هم چېرته بد نه دی ویلي. نو هغه عمل تر اوسه پورې را روان دی. مشرق شمال جنوب ټولو کې 100 تراویح به کېدې، تر دې پورې چې 1.5 سل کاله مخکې امام فتاوی شامي هم لیکلي دي. هغه ویلي چې یاره هر ځای کې تراویح 100 کېږي. نو اوس څوک راغه، څوک وایي دا چل دی، څوک وایي هغه چل دی. ګورئ یو اصولو باندې ځان پوه کوئ. کلم چې یو خبر متواتر را رواني د صحابو عمل، تابعینو، تبع تابعینو، ائمه حضرات، مجتهدینو چې مونږه پورې دا نیکان صلحا او بزرګانو دا یو قول دا عمل یو تدریجن را رسولی وي، نو په دې باندې عمل کول د خبر واحد نه زیات بهتر دی. ګورئ دا هغه یو چې که بخاري کې حدیث هم دی، نو هغه عمل دا داسې یو عمل دی چې صحابه کرام خو د پیغمبر د قول او فعل نه بغیر څه کار نشي کولی. هغوی چې هغه کار کوي هغه کوي چې کم باندې الله خوشحالېږي. نو په دې باندې انخلی ما عام خلک په دې کې انختی دي، ناز به یې که نه کې خپله مه کوه، ته پوه شو الله پوه شو، نور خلک د دې نه مه منې کوئ. تراویح بهتر عمل دی. په یو سجده باندې سړي ته ډېر شی نیکۍ په دې باندې میلاویږي. نو تراویح کول پکار دي، خلکو سره په دې انخلیدل نه دي پکار. قرآن مجید کې چې کله سجدې راشي دا به څنګه کې سجده چې کله راشي دې دپاره تکبیر هم نشته، بس سیده به ودرېږي، ډایرکټ به سجدې ته لاړ شي، سجده به وکړي او روان به شي. داسې هم کولی شي. او که چا نه وي کړی نو ټوله سجدې په یو مخ هم کولی شي، چې د قرآن مجید 14 سجدې دي، نو هغه په یو مخ باندې هم ټوله سجدې کولی شي. په سعودي عرب کې وتر کوي، نو دې سره وتر څنګه هغوی سلام وسرخي، بیا یو رکعت ته ودرېږي. احنافو په نس باندې وتر په یو سلام سره دی، چې څنګه د ماښام مونځ دی دقه شانتې وتر هم یو سلام سره دی. شوافع وایي چې نه 2 سلامو سره، هغوی 2 رکعتو نه پس ته سلام وسرخي. بهتره دا ده چې یو سلام سره تراویح وکړي. او که چېرته هلته ته لاړې نو که د هغوی اقتدا ته وکړي، نو بعضې علما خو دا وایي چې ته به بیا د راګرځې، خو که د وتو لاره دې نه وي، د علوم دیوبند دا لیکلي دي، هغه وایي خیر دی وي ستا د مونځ وشو. خو چې کله دې سلام وسرخئ، نو علما کرام دا خبره کوي په دې وخت کې ته سلام مه سرخوم، هغه خپل حالت کې کېنه. دې چې کله ودرېږي بیا ته ودرېږه. که دې دعا له لاس اوچت کړي، نو ته دعا له لاس مه اوچتوه، بس دې پسې اقتدا وکړه ولاړو سه. امام نه په جماعت کې د صورت غلطي وشي، هغه بل صورت ته واوړي، په دې سجده سهو شته نه، په دې سجده سهو نشته چې هغه نه صورت غلط شو بل ځای ته واوړېده، د مونځ پوره شو. امام کله ټوپۍ نه وي نو په ده پسې مونځ کول ګورې مکروه تنزیهي دي. دا امام ټوپۍ نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نه صرف د احرام په حالت کې ټوپۍ نه ده ثابته، نور شته دی، نو دا نه دي پکار، مکروه تنزیهي دي. چې کله الله ته ودرېږي نو خو په ادب او په احترام باندې ودرېږه، د سنتو پوره موافقت پکار دی. فرق کې انجکشن لګول، فرق کې چې انجکشن ولګې د روژې په حالت کې دې سره روژه نه خرابېږي، ځکه دا معدې ته که ځي نو دا بالواسطه ځي، په دې کې وینو سره میلو شي، په وجود کې چې کم نور هغه عضلات دي هغې سره میلو شي، نو بیا معدې ته ځي، نو دې سره روژه نه خرابېږي. په دوبۍ کې کمپنی خلکو ته دا اجازت ورکړي چې کارډ دی میډیکل کارډ، نو بعضې خلک هسې لاړ شي هغه کارډ نه پیسې راوکاږي، عمله ورسره میلو وي،
او کمپنی ته د دې پته نشته دا پیسې حرامې دي چې کله ضرورت راغو په هغه وخت کې لاړ شه د دې نه استفاده حاصله کړه که همداسې پیسې روکاږي نو دا حرامې دي. د امام منبر د مصلی نه ښي طرف ته پکار دی نو که دا ګس طرف ته شي څه کراهت. ګورئ اصل مقصد دا دی چې د امام کله په دې منبر باندې کینی ټولې مجمع ته ښکاري. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابانو په هغه شانتې ترتیب دا را روان دی چې ښي طرف ته به او 3 پوړی به وي نو د سنتو خلاف نه دی پکار. مونځ ته چې کله ولاړ نو مخې ته څومره مقدار کې خلک تېرېدی شي 3 صفه مقدار تقریبا 12 فوټ راځي نو که دومره مقدار کې څوک مخې ته تېرېدی شي نو بیا تېرېږي دي. کله چې درس شروع وي او ښځې خپل تلاوت کړي نو څه حکم دی؟ درس مقصد دا دی د قرآن زده کړه چې قرآن زده کې درس زده کې نو په دې وخت کې ته تلاوت بند کړه چې ته خپل وي هغه خپل وي نو بیا د راتلو فایده نشته بیا دې نه ځي هلته ځکه په کور کې هم تلاوت کولی شي مقصد فوت شي نو چې هلته ته دومره ځې وخت هم لګې لاره کې ټایم ضایع کې او هغه ځای ته هم ځان رسوي نو مقصد دا دی چې کم د حدیث یو یا د قرآن کم یو آیات دی د علم یو باب دی هغه ته یې زده کړي هغه د زر نوافلو نه بهتره ده. حرم کې خلک اکثر خپلې چپلې بهر پرېږدي او بیا نورې روچتې د دې حکم څه دی؟ بعضو خلکو مقصد دای چپلې بهر پرېږدي موږ خپل هم کتلی دي چې بهر همداسې پرېږدي او هغې وي که چا یوړې بس وړي به وي نو دا بیا وړی شي چې عام پرتې وي او بعضې خلک چپلې راولي بېلې المارۍ وي په هغې کې کېږدي هغې نه نشي اخیستی او چې کمې بهر پرتې وي خلکو عام استعمال دپاره هغه وي که یاره زه ووتم زه به هم دا چا واچوم او که چېرته څوک راغی هغه دې هم دا واچي نو دا چپلو کې قباحت نشته ګنجایش پکې شته. زمونږ په ځای کې مسجد نشته دی مونږ په یو ځای کې کار کوو نو هلته کې اذان نه کېږي نو آیا مونږ به څه کوو نو روجې ماتي دپاره ګورئ وخت شرط دی د روجې ماتي دپاره وخت شرط دی چې کله وخت پوره شي په موبایل کې ته ټایم وګوره یا په ګړی کې ټایم وګوره که په موبایل کې هغه ټایم صحیح وي اذان وشي دا هم ټیک ده او که دې نه علاوه اذان هم نشي نو خیر دی اذان مونځ دپاره وي روجې ماتي دپاره نه